مرزا خان افریدي صاحب چې کوم دی د قبایلي ضلع خیبر دی، د اول مسلم لیگ نون کې بیا پاکستان تحریک انصاف ته راغلی او دا په هغه کسانو کې دی چې د 9 مئی ښه ټیک ټاک مذمت کړی و، د فوج حمایت کړی و او ویلي چې د دوی قربانۍ او دغه ته چې کوم دی قتل غواړي. او بیا د 9 مئی نه پس دا د امریکي خو نشم ویلی خو د یورپ په مختلفو ځایونو کې باقاعده د تصویرونه وغیره د خپل اپلوډ کړي چې زدیزي کې مدیزي کې یعنی په کارکنانو چې کوم سخت وخت په هغې کې مرزا خان افریدي صاحب چې کوم د یورپ خسر کې چکرې وهلې. مرزا خان افریدي صاحب د منظر عام نه غیب او دغه رنګه هغه سخته وغیره ونه لیده. دا هغه بیان هم ورکړه چې زه د کوم یو قسم له هغه د پارټۍ نه د وتو چې کوم هغه بیان و هغه وکړلی شي. مرزا خان افریدي صاحب چې کوم دی د بیان ورکړو یک د مرزا خان افریدي صاحب بیا راغلی. زه دا نه وایم هم د پاکستان تحریک انصاف په عقایدو باندې سور چې کوم د هغوی یوټیوبر دی عمران ریاض هغه وایي چې یاره د دې متعلق چې کوم دی 12 کروڑ روپۍ چې کوم دی دا شبلی فراز باندې غیر الزام لګی. حالانکه په شبلی فراز باندې دا ډومبی الزام نه دی، د دې نه مخکې په 26 ویایني ترمیم کې هم په هغه باندې د یو بل سینیټر د ګیرولو چې کوم دی الزام هغه کې ثابت شوی خو نو خو زه لکه پارټۍ والا وایي چې دا د په خوښه نیولی شي. د دې وجې نه دلته که موږ وګورو دې وخت کې نو دا په شبلی فراز یو بل څیز ولګېد چې د 12 کروڑ روپۍ اخیستي او دا یوازې نه د پاکستان تحریک انصاف نور غړو هم ورکړي. زه د حیرانتۍ خبره دا ده لاهور ته دا تک چې کومو هیڅ چاته د دې پته نه وه چې څوک ځي چېرته به ځو څه به وي. پلان زموږ سره نه پارټي خبر وه نه تنظیم خبرو نه پنجاب تنظیم خبرو، صرف علي امین صاحب خبرو. علي امین صاحب ټولو ته وویل چې زه تاسو له سرپرایز در کوم. نو په سرپرایز کې مرزا خان افریدي صاحب راووته. علي امین ګنډاپور صاحب مرزا خان افریدي د نامزدګۍ سره یو هغه خلکو له جواب ورکړ. کومو خلکو چې ویلي چې د 9 مئی نه پس مرزا خان افریدي خپل ویډیو سټیټمنټ جاری کړی، د 9 مئی نه پس هغه ګرفتاری نه ده ورکړې، د 9 مئی نه پس چې کوم دی هغه د پارټۍ دپاره څه کار نه دی کړی، هغه د ورکرانو سره نه دی میلاو شوی. مرزا خان افریدي صاحب پتی سړی دی او هغه ډېر ښکاره لیکلي ښکاره وایي چې یاره زه چې کوم حساب کتاب کوم په سینټ کې یا سیاست کې زما د پیسو په زور باندې په دې حساب کتاب باندې را باندې او یوازې دا مرزا خان افریدي د مرزا خان افریدي چې کوم دی دا قسمه استعاره په هره پارټۍ کې دی وخت موجوده ده. نو هغوی هم چې کوم خپل پارټۍ ده کې نو یو علي امین ګنډاپور صاحب دا کلیر میسج ورکړ چې پارټي د مرزا خان افریدي صاحب نه بغیر په شان خلکو نه چلیږي. که تاسو ډیروم حساب کتاب خپل ورکر او خپل لا کوي خو موږ ته په سزي کې د مرزا خان افریدي صاحب هم ضرورت دي پارټي فنډینګ او دغه کې کم دی. نو پای کې حالانکه زه حیرانته خبره ده د پاکستان تحریک انصاف یو بل چې کوم یوټیوبر دی د هغې عجیبه دغه دی چې هغه وایي چې یاره دا پارټۍ فنډ کې پیسې ورکوي. حالانکه علي امین صاحب وایي چې د پارټۍ فنډ کې زه پیسې ورکوم د ټول نه زیاتې. بل چا دا کړي چې یاره ګوره دې وخت کې د خان ګرفتاري ده د عمران خان د ګرفتارۍ دپاره هغه وایي چې وکیلانو ته د کروڑونو روپۍ فیس چې کوم دی دا پارټۍ نه ورکړی کېږي، وکیلانو یې موږ فیس نه لولو هلته بل اړخ ته بل حساب کتاب دی. دا هغه څیز دی چې چېرته د مرزا خان افریدي صاحب بطور استعاره موجود دی.